ډیرو محترم او عزتمندو مسلمانانو ورونو خويندو نن درته یو خاص او مختصر وظیفه چې ډیره طاقتوره او پاورفول وظیفه ده چې د کوم خلکو حاجات نه پوره کیږي یا مشکلات نه حل کیږي یا مقاصد نه حاصلېږي مصیبتونه او تکلیفونه نه ختميږي نو محترمو چې چا هم دا وظیفه کړې ده د الله جل شانه په فضل و کرم سره او د دې وظیفې په برکت سره محترمو الله جل شانه ولا هغه حاجات پوره کړې دي چې پس مشکل کې راګیر دي هغه مشکلات ورله حل کړې دي سب پریشانی کی یا تکلیف کی راگیر دی الله جل شانه ورلا هغه هر څه ختم کړی دی یا محترم سپداسي بیماری کې مبتلا دی یا د مال او دولت رزق مسله ده نو الله جل شانه ورلا حل کړی دا بیماری ورلا ختم کړی دا لہذا محترم دا خاص وظیفه ډیر په توجه او په دهان سره وکړئ الله جل شانه با استاد خپل استاد بعد الله جل شانه نه خپل حاجات غواړي مشکلات او مصیبتونه په حل کړئ او دا وظیفه محترم ډیر خاص وظیفه ده نو په دې باندې خپل حاجات پوره کړئ او مشکلات او مصیبتونه دا په ختم کړئ نو محترم دا وظیفه په ژوند کې یو ځل خامخا وکړئ بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته محترم امید رب ذوالجلال ساتم چې تاسو بروغ جوړې په صحت با برابر یې الله جل شانه د دنیا او آخرت ټول خوشحالي نصیب کړه محترم دانننی وظیفه د ژوند بدلون کی وظیفه او ډیر خاص او پاورفول طاقتور وظیفه ده چې د چا څه حاجت وي د نوکری باره کې وي د رشتې باره کې وي د مال او دولت باره کې وي نو د رزق پراخی باره کې وي د کاروبار باره کې وي نو محترم د کاروبار د برکت د فاروي نو دا وظیفه د هغې د پاره ډیره خاص او مجرب وظیفه ده محترم د ژوند په هر لمحه کې سړی راګیر وي په هر موړ کې راګیر وي نو الله جل شانه نه با تاسو کامیابی غواړي او الله جل شانه به محترم تاسو لا درکوي د دې وظیفې په برکت سره او په خپل فضل و کرم سره نو محترم نن سبا دا یوا خبره ځان سره یاد ساتئ چې کله هم مونږ او تاسو د الله جل شانه سره تعلق جوړ کړو او تعلق هم جوړ کړی وي نو محترم د لوی نه لوی شیز بوي لوی نه لوی مشکل او حاجات بوي مصیبت بوي پریشانی بوي نو الله جل شانه به ډیر په وړو کې او په مختصر عمل سره رفع د پکوي محترم او که چرته مونږ تعلق نه جوړ کوي د الله جل شانه سره نو د مختصر نه مختصر د کمزوري نه کمزور حاجت او پریشانی بوي لیکن الله جل شانه با هغه نه حل کوي ځکه چې زمون تعلق د الله جل شانه سره جوړ نه وي نو نن محترم ډیره د افسوس او خبر او مقام دی چې مونږه دغه تعلق جوړول ته د الله جل شانه سره خپل تعلق جوړول ته تیار نه یو مسلمان هم تیار نه دی که چېرته مونږه دغه تعلق په مضبوطیا سره جوړ کو نو الله جل شانه به زمون هر پریشانی ختم کړي مصیبت او تکلیف بنانه لرګي او حاجات هم پورا کړي نو محترم نو مونږه ځکه بیا په پریشانی کې راګیر چې زمونږه تعلق د الله جل شانه سره برابر نه وي تعلق هم جوړ کړي نه وي
نو محترم بیا منګه په هر قسمه تکلیف او مصیبت کې راګیر یو. محترم دا وظیفه ډېره خاص وظیفه ده، ډېره په توجه سره یې وکړئ. دا نننۍ وظیفه دا خاص وظیفه ده. دې وظیفې باندې زمونږ اکابرو او زمونږ ډېرو مینوالو تجربات کړي دي. الله جل شانه پې ډېر حاجات پوره کړي دي او مشکلات یې ورله حل کړي دي. د چا چې حاجات او مشکلات نه حاجات نه پوره کړي، مشکلات یې نه حل کېږي، نو دا ډېره خاص د هغه خلکو دپاره وظیفه ده. محترمو د وظیفه ډېره اسانه ده، مختصر وظیفه ده. ترتیب یې دا دی چې د الله جل شانه یو دوه اسم مبارک دي، اسماء مبارکه دي، دا ویل دي چې د په هر وخت کې په هر ټیم کې د ورځې یا د شپې تاسو ته ټیم میلاو شي، نو دا الفاظ به تاسو ووایئ: یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. دا به تاسو محترمو 321 مرتبه یعنی 321 مرتبه به دا وظیفه وای، دا عمل به وکړئ. بیا به د هغې نه پس څه خوږ شیز وګورئ او هغه به یو څو ماشومانو باندې صدقه کړئ، وخورئ. بیا به د الله جل شانه نه د خپلو حاجاتو مشکلاتو دپاره دعا وغواړئ. محترمو دعا به ډېر په توجه، په اطمینان او په دهان سره غواړئ. الله جل شانه به ستاسو دعاګانې قبلوي، حاجات به پوره کوي، مصیبتونه او تکلیفونه به لر کوي. دا وظیفه محترمو په خپله هم وکړئ او د نورو خویندو میندو ورونو بیګانو سره د ثواب په نیت شیر کړئ. السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته.